بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ ملګرو چې نن د خیره سره مټر پلاو چې دی هغه پوخ کو. د اختر په ورځ باندې یا د روژه ماتي دپاره تاسو هم تیارولی شئ. که اختر کې تیاروئ که روژه ماتي دپاره ځان له تیاروئ. نو دغه موږ واچول د خیره یو نیم چمچ چې دی هغه موږ ګي واچو غوړي صحیح ده. یو سمته چمچه او بله نیمه صحیح ده برابره چمچه. کوم د سالن والا چمچه چې کومه وي کوم چې د خلک د لوښي نه سالن راځي صحیح ده هغه چمچه چې دی واچوله یوه نیمه چمچ صحیح ده بله یوه سمته بله نیمه. اوس به د خیره دا دغسې ښایسته ماشاءالله چې دی ګرم شولو. اوس به دې ته د خیره ور واچو پیاز ټماټر او دوه مرچ صحیح ده. دا به دغسې ورته ور واچو د خیره سره دوه شنه مرچ هم ور واچول ورته. اوس به دا دغسې ښایسته مزېدار چې دی په دې غوړو کې دا پیاز او ټماټر چې دی ښایسته پاخه کړو ښایسته مزېدار به یې سره کړو د خیره سره. اوس به پرې دغسې سر کېږدو د 5 منټو دپاره صحیح ده. ماشاءالله تاسو کتلی شئ 5 منټه بعد چې دی پیاز او ټماټر چې دی هغه بالکل ښایسته مزېدار چې دی پخ شوي دي. اوس به دا ټماټر دغسې ښایسته مزېدار وټکوو چې بالکل ښایسته مزېدار چې دی هغه میده شي. او زما د خوا نه تاسو ټولو ته زما چې څومره کتونکي دي ټولو ته دې اختر ډېر ډېر مبارک وي. सबको मेरी तरफ से عید مبارک صحیح ده. نن چې دی په ډېرو علاقو کې چې دی اختر دی دلته په پاکستان کې خو په پنجاب کې چې دی سبا اختر دی انشاءالله. نو زما د طرف نه تاسو ته ټولو ته په ایډوانس کې عید مبارک وي. نو ماشاءالله تاسو کتلی شئ دغه چې دی پیاز او ټماټر چې دی هغه بالکل ښایسته پاخه شو. نو دا مټر پلاو چې دی تاسو ځان له چې دی په اختر کې هم تیارولی شئ د غرمې دپاره او کو نن یې د روژه ماتي دپاره تیاروئ نن اخرنی روژه ماتې دی د دې دپاره تیاروئ نو هم تیارولی شئ. اوس په دې ته د خیره چې دی موږ ور واچول صحیح ده ګرمه مساله او یو چمچ چې دی هغه سره مرچ صحیح ده او یو چمچ چې دی هغه مالګه صحیح ده یو نیم چمچ مالګه صحیح ده. اوس په دا چې دی دغسې یو چمچ چې دی هغه ورته ور واچوله میکس مساله سبزی والا صحیح دی بازار کې میلاویږي په هر کور کې چې دی دا میکس مساله چې دی موجود وي صحیح ده. دا په هره ترکارۍ کې چې دی استعمالولی شي دې ته وایي میکس مساله. نو دا هم ته دغسې ور واچولې. اوس به دا دغسې دا مسالې چې دی لږ شانتې سرې کړو او د خیره بیا په دې ته چې دی موږ ور اچوو 1/2 کیلو مټر صحیح ده. نو دا خبره چې دی یاد ساتئ وریجې چې دی کمې چاولې چې دی هغه به نیمه ګنټه چې دی مخکې په اوبو کې چې دی خیشته کوئ صحیح ده. په اوبو کې بیا اچوئ چې هغه پستې شي صحیح ده. نو بیا چې دی ډېرې خوندورې پلاو چې دی هغه تیارېږي. نو اوس په دې ته د خیره 1/2 کیلو چې دی مټر به ورته ور واچو صحیح ده. چلکو سره چې دی 1/2 کیلو مټر موږ راوړي د چلکو نه په غیر چې دی کم دي اوس ښه. نو ماشاءالله دا به اوس په دې غوړو کې چې دی بالکل ښایسته مزېدار سره کوو داسې به یې سره کوو چې دا بالکل ټقې وکړي صحیح ده. نو په غوړو کې چې څومره مټر ښایسته مزېدار سره شي نو هغومره چې دی دا بیا ژر پخېږي صحیح ده. د مټرو سیزن چې دی هغه تېر شوی دی نو نن سبا چې کوم مټر په مارکیټ کې خرڅېږي هغه کلک دي صحیح ده مطلب تازه مټر نه دي صحیح ده. نو دا چې څومره په غوړو کې سره کړي نو هغومره چې دی دا ښایسته پخېږي بیا. نو ماشاءالله تاسو کتلی شئ زموږ ګیس چې دی بالکل های پسې پرېښی دی او مټر چې دی په غوړو کې پراته دي. ماشاءالله تاسو ته په ویډیو کې به شاید ښکاري چې دا ټقې کوي صحیح ده چوي منځمانې. نو دغومره چې سره شي نو بس دي بیا صحیح ده. تاسو کتلی شئ ماشاءالله دقسې چمچه به پکې چلوو چې دا خراب نشي صحیح ده ونه سوځي. چمچه به پکې دغسې دوامداره چې دی چلوو او چې کله دغسې ښایسته مزېدار چې دی دا سره شي نو بیا به چې دی دې ته د خیره سره اوبه ور اچوو صحیح ده. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ او طریقه چې دی مکمل زده کړئ انشاءالله اسانه طریقه ده سمپل طریقه ده. اوس په دې ته چې دی دغسې ښایسته مزېدارې چې دی تقریبا 2 ګیلاسه چې دی دې ته اوبه ور اچوو صحیح ده. په کوم ګیلاسونه باندې چې کور کې د اوبو څښلو دپاره استعمالېږي هغه ګیلاسونه صحیح ده چای واره نه.
د اوبو څښلو ګیلاسونه چې کوم کې سړی اوبه څښي ساده اوبه، نو هغې ګیلاسونه 2 ګیلاسه به ورته چې دی موږ اوبه ور واچولې. اوس په د خیره دې باندې چې دی سر کېږدو تر 10 منټو دپاره. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ مټر چې دی هغه بالکل پخ شوي دي، تیار شوي دي. نو اوس به چې دی دې ته د خیره 1/2 کیلو چاول ور واچو. صحیح ده، ماشاءالله چاول چې دی هغه موږ ور واچول. اوس به چې دی دغسې ښایسته مزېدار چې دی د چمچ په مدد سره په دغه کې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړو. تاسو کتلی شئ ماشاءالله اوبه چې دی هغه پکې کمې دي، نو دې ته به چې دی نورې اوبه ور اچوو. صحیح ده، نو دغه تاسو کتلی شئ چې دی دې ته موږ 1 ګیلاس اوبه چې دی هغه ور واچولې. اوس به دا دغسې دوباره ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړو او ګیس به پسې چې دی بالکل فل تیز کړو. صحیح ده، ماشاءالله تاسو کتلی شئ. اوس به په دې باندې چې دی سر کېږدو 10 منټو دپاره. ماشاءالله تاسو کتلی شئ سبحان الله 10 منټه بعد چې دی وریجو بالکل ښایسته اوبه چې دی وچې کړي دي. اوس به دوباره چې دی دغسې چمچه پکې وچلوو او میکس به یې کړو. صحیح ده، چې بالکل ښایسته مزېدارې وریجې او مټر چې دی هغه بالکل ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس شي او بیا ته به یې دغسې د چمچ په مدد سره چې دی دغسې ښایسته مزېدارې چې دی هغه وارې کړو او کومې چاولې چې بره نښتې وي هغه به دغسې ښایسته مزېدارې چې دی راواردوو. او اوس چې دی ګیس به پسې بالکل چې دی سلو کړو. صحیح ده، بالکل کم ګیس باندې چې دی هغه به یې اوس کېږدو او دم به ور ورکړو تر 10 منټو دپاره. ماشاءالله تاسو کتلی شئ اوس 10 منټه بعد چې دی زموږ چاولې چې دی هغه بالکل داسې ریډي دي، بالکل چې دی هغه تیارې دي. ماشاءالله او ډېره اسانه طریقې ده، ډېره سمپل طریقې ده. ضرور ځانله دغسې ښایسته چاولې چې دی هغه تیارې کړئ او خوند او مزې چې دی ترې واخلئ. بالکل تاسو کتلی شئ ماشاءالله چې څومره دانه دانه چاولې چې دی هغه تیارې شولې او په ډېر کم وخت کې چې دی تیارېږي. خو شرط دا دی چې وریجې به مخکې اوبو کې خیشته کوئ. نو بس ماله راکړئ اجازت د بلې ویډیو پورې دلوي. الله په امان، ښاد او اباد، کامیابه، بریالي اوسئ.